کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بېوسه خلکو سره مرسته کوي او په دغه کې د لبیک والا او د ډاکټر محمد شفیق صاحب حاجي آباد شریف عمرزی ډېره زیاته مننه کوو چې د هغوی مرستې را سره روانې دي او د هغې مرستو په وجه باندې د یو شمېر خلکو ژوندونه چې کوم دی په دغه ګرانه کې لږ ښه شو. دا تاسو د شپږ بورې ګورئ، دا شپږ بورې، دا یو سیلاب ځپلو لاړل شپږ بورې، او دا شپږ بورې چې موږ هغه سیلاب ځپلو ولېږل چې هغوی ته څوک رسېدلي نه دي. دا کومه یو مور زموږ په خوا کې ولاړه ده، د 5 بچو مور ده. د دې قصه چې وورې نو بعضې خبرې په الفاظو نه بیانېږي. خاوند دی چې کوم دی په ګولۍ لګېدلی دی او مرګي پروت دی، د ملا نه خراب دی. 3 یې پیغلې لوریانې دي په کور باندې، 2 هلکان دي او هغه لوریانې پیغلې د شپې راپاسي او چې مور څه بني چوب وخورو. بعضې خبرې دا بیانول دا ډېره زیاته ګرانه ده، ډېره زیاته ګرانه ده. خو ستاسو خلکو موږ سره څه کومک مرسته ملاتړ وي نو داسې خلکه داسې قسمه خلکه موږ په مرستو کې یاد ساتو. دې وخت کې مړه ډېر څه وي چې دې زنانه له ورکم چې دې کم فریاد وکړو او داسې ړومبې ځلې نه چې دلته راځي مخکې خو چا داسې څه وله رونه لېږل چې زه دې له ورکم. دا درته پریکټیکلي ښیم ویم درته، او بچي هم درته یو ورځ په کیمره ښیم، ټول بچي به درته په کیمره ښیم. ډېر خلک وایي ته په کیمره ولې ښې، بغیر کیمرې هم کولی شي. نو دا مال لبیک والا راکړي دي، مال لبیک والا دغه سامان چې کوم دی یو خغدار ته ورسو، دغه شپږ بورې ما خغدار ته ورسولې. تاسو راله پټې رالیږئ نو زه به داسې خلکو کیمرو ته نه راولم. بل له دې پیغلې لوریانې دي دا به دې کیمرې ته به راځي، د مجبورۍ نه به راځي، بل چا سره رډار نه دی لګېدلی. دا موږ دې خلکو ته ښایو څه پته چې زموږ دا خبرې د چا پړه باندې ولګېدې، هغه ما ته وایي چېرې دا 15,000 10,000 3,000 2,000 مې در ولېږلې او دا دې زنانه له ورکه. موبایل نمبر ورسره نشته دی، ګنې زه ډایرکټ کومه خو شته دی نه. خورې داسې ده که نه او جي خاوند مې کټ کې پروت دی، د ژمي شپه تېره شي خو زما بچو له بس خوب ورځي چې موږ ودو شو د لوږې د لاسه نو بس ډېر سخته ده. یخني د جامې به نه جامې نشته، بوټان نشته، سویټر نشته، د اغوستو څه نشته. 5 کسان کله یو کټ ته راټول شي کله بل ته، چې پلار یې بیمار دی نه مخکې نه بس کېده، بس اوس خو بیخي کټ ته وغورځېدم. او د جمعې د شپې وظیفه هم څوک نه راکړي، هېڅ دلته یو کټ څادر او هغه جرسي م راواله هېڅ امداد چې نشته. وظیفه د جمعې په شپه څوک وروړي نو ګزاره به کېږي. لکه زه پخپله د معدې بیماره یم، دړه مسله یم ده، د داسې یې بله ورځ راباندې څه چل شو لوڼو راته چغې والې نو ماشوم سره نینې لاس کې وي نو هغه ته یې هغوی واخېسته ما ته یې خوله کې را واچولې نو په هغې زما لږ شان ساعت تېر شو، یو رپ را باندې لګېدلي یا د لوږې د لاسه د لوږې د لاسه. دغه شان مې د بچو علم دی، زما ډېر ښه بچي دي، داسې نارې راسه تېرې کړي ګنې اوس وخت کې نارې بس ډېره سخته ده. دا یو حاجي صاحب موږ ته جرسۍ را لېږلي و، نوې جرسي ده ښه. دا واله دا دې سړي له چې کوم دی نو څادر واخله، ښه ګرم څادر دی. دا هم چاولې دله درکړې که نه اورې، دا چاولې به دله ګوتۍ کې واچي او دا چې کوم دی دا چاولې هم د لبیک والا طرف نه دي او دا چې کوم دی نو دا دې کې جامې هم دي او سودا هم ده پکې. انشاءالله نور هم درکړو. ستاسو دا خبرې هم زموږ دپاره بس ډېرې بس موږ خو دې خلکو ته داسې لګیو چې دا خور چې کومه ده ډېره ضرورتمنده ده. بس وظیفه هم څوک نه راکوي. کله کله خو ته بچو راځي څه دریاب ته به ودانګي دونه به څوکي چې ویړو یو به وکړي چې ونه تښتي سره د بچو. په خدای مې د قسم چې دا 3 مازدیګره مې یو شان ورته ویلي خو ستا خور راته ډېرې زیاتې دغه وکړي چې نه به دې دا جان شي ونه دغه بس دونه سخته ده که نه خو بس ځان نه شو شرمولی. الله دې تا جمدي لري، الله دې بدان برباد کړي. راځه دلته راځه ښه زموږ چې څه وس کېږي کو به ښه. الله دې دار چا دې دنیا کې دنیا علم دی، د دې په ګوان کې هم داسې خلکه به چې څه به خوري او په دې باندې پکې نخره تېرېږي، د دې په بچو باندې به نخره تېرېږي. او دا زما د خوراکۍ ګاونډی ده نو هغه راته ووایي
او دا اوس هم چې کومه ده یو هفته وشوله چې موږ دفتر ته نه یو راغلي نو هغه رابطه نه کېدله یعنې ما به ورته راشه راشه خو میلاوېدو به نه او دا اوس پیدل د ډېر لرې ځای نه راله کرۍ ورځ قدرې ورسره نه وه چې یو سړی د معدې د لاسه دغه شي او بیا چڼه خوري دا خبرې زه یم چې زه د خلکو ته څنګه بیان کړم چې یاره هغه وایي چې یو خور او دا دې دا بچي پکې زه سپانسر کړم د میاشتې سره وړم سړی په کټ پروت دی کټ کې پروت دی اوس خو یې پختې هم ماتې شوي کټ کې پروت راغورځېدلی دی او دا ګولۍ باندې څنګه لګېدلو د شپې لګېدلو چینچي چلوله نه سهار 8 بجې وې او دې 400 اړخته چې ته بوت هغه خو چې تجاري بس له ډزې شته دي چینچي مته نه داغشته بس اسې په مټ کتلې دي بس مټ په زیاتی به ورسنه بس ویشته ینه هغه ټیم کې جون خو چې هغه به ګټله نو بس چینچي به چلوله گزارم پکې کېده دې سلورم کال د بس رو ډېر د لوکې مړي روجه کې دغه کې خو زمونږ د طرف نه ته مددونه ملایي ډېر د قشان نوا په نوا ناس دي نه چې مېر سي یوړل وخت کلی روجم تیر موږ نه خوشاله ډېر کتون جون ختم دی سبب کشي او کنه بشي خو نن ورځ کې نه چې الله پاک سکار اخلي د شپږ بوجه یو طرف ته لاړې لبیک والا طرف نه ډاکټر محمد شفیق صاحب طرف نه دی خوراکې ته چې کم دی نو پکې سمیلو شو دین علاوه چې کم دی خیبر نیوز لم رپورټینګ وکړو هغه هم د متاثرینو سیلاب هغه ځای ته لاړولو نو خو تاسو را سره سمرسته وکړه چې صرف دا سپانسر کو چې دا لوګي تندې دار سه ختم شي بس دا را سره خصوصي ده ته ریکوست کوم ول چې پریکټیکلی دوی دا جون منګه ګورو کیمرې ته بیا نه راځي ضروري مدد وکړي ډېره مننه خوشه خان شیرپور خدای خوشحال لري موږ له 15 کسانو پیکجونه راکړو کپړې دي پکې پیزار دي پکې او خدای دې خوشحاله کړي دا به اوس موږ ورکوو خلکو له لوښي هم پکې دي هر څه دي پکې دا به اوس موږ خلکو له ورکوو